153 په موضوع باندې لا بکشایي نه مخکې رزق کې د اضافي اسباب رزق میں اضافے کے اسباب نمبر 1 ډیر استغفار ویل نمبر 2 تقوا کول نمبر 3 صلہ رحمی کول نمبر 4 د رزق قدر کول خوږو عزتمندو نن تاسو ته په بهترینه خوږه موضوع د اسلام بنیاد مانزه اهمیت او د بینمازی انجام سره حاضر خدمت یما منز اهمیت د دینه اندازه انسان لګولی شي چې د پرز د قیامت په د ټولو نه اول د مانزه په باره کې تپوس کولی شي. الله اکبر. منز د تمام عباداتو د پاره داسې مقام او مرتبه لري لکه د ټول بدن د پاره چې قلب او زړه دل څه مرتبه لري. که چېرې زړه سلامت وي زړه روغ وي نو ټول بدن سلامت وي ټول بدن روغ وي. خدا نخواسته الله نه کرے زړه بیمار وي زړه کې تکلیف وي نو پورا د بدن نظام آغا ګډ وډ وي. خوږو عزتمندو همدغه رنګې د ټولو اعمالو صحیحوالی د ټولو اعمالو د صحیحوالي دار و مدار هغه په مانځه باندې دی. که چېرې د چا مونځ ټیک وي نو د مونځ د برکته بقیه اعمال برابر وي او درست وي او که چېرې د چا مونځ نامکمل وي د چا د مانځه قبله درست نی ناقص وي او صحیح نه وي نو په دې باندې نور اعمال د دې نه علاوه نور چې کوم اعمال دي په هغې باندې هم اثر پروزي او هغه بیا هم درست نه وي. مونځ کې الله دا طاقت ایښی دی په مانځه کې الله دا برکت ایښی دی چې دی به تا د غلط کار نه منع کوي. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. انسان چې پابندۍ سره مونځ کوي 5 وخته 15 وخته مونځ کوي په خپل وخت کې کوي جمع سره کوي په مسجد کې کوي نو الله جل جلاله دغه مانځه کې دا طاقت کې ښودلی دی دا طاقت پکې پروت دی چې دا مونځ انسان د غلطو کارونو نه منکر کارونو نه خلاف عقل کارونو نه خلاف شریعت کارونو نه منع کوي. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بیشک منځ منع کوي د بے حیائی کارونو نه او د منکر کارونو نه. د بے حیائی په کارونو کې هر څه راغله خلاف مروت کارونه پکې راغله خلاف شریعت کارونه پکې راغله خلاف کلچر خلاف د دیس کارونه پکې راغله. دا منځ کې ډېر روحانیت الله پاک کې ښودلی دی. د بینمازه حشر قرآن کریم به راواخلو قرآن کریم کې به وګورو الله تعالی قرآن مجید کې څه فرمایي. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اول دغه آیت ترجمه وری فخلف من بعدهم دغه مخکې خلکو نه رستو خلق راغله چې دا مخکینی خلکو نه چې کوم رستو خلق راغلو نه دا ناخلفو یعنی دا نالائقو. دا مطلب دی فخلف من بعدهم خلف خلیفګان شو پس دوی نه نالائق. دوی به څه کوله اضاعوا الصلاة ضایع کول به دوی منځونه تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے اپنی نمازیں گنوائی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے واتبعوا الشہوات
فسوف یلقون غیا، تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے. مطلب دا دی چې په جهنم کې یو ځنګل دی چې دا بین مازه او دغه خواهشاتو پیروي کوونکي به په جهنم کې د هغه کوهي سره مخامخ کیږي او په دوزخ کې به د غی غا یا ځنګل کې به دوی چې کم دی پراته وي. اوس د دغه لفظ غیا تشریح او وضاحت توجه سره ووري. صدر الشریعه بدر الطریقه علامه امجد علی اعظمی رحمه الله لفظ غی متعلق فرمایي چې دا غی دا په جهنم کې د یو وادی او د یوې کندې نوم دی چې د دې ګرمي او گهرایی او ډوبواله د ټولو نه زیاته ده او په دې کې یو کوی دی چې دا هغه کوی نوم حبحب دی چې کله د جهنم اور په مړ کېدو شي نو الله رب العالمین دغه کوی کولو کی چې دغه کوی نه دغه اور بدستور مخ کے پشان پلمبو شي بڑکنے لگتی ہے. یہ کوہ اس سوچ کوئی خواہ بین مازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہیں. اللہ اکبر. کوشش وکړئ خوږو عزت مندو که چېرې تاسو خپل ځانونه د جهنم د دغې کندې نه بچ کول غواړئ چې په دغه کنده کې به بېنمازه پراتی، نو اوس نه توبه تائب شئ او ریښتونې او سچی توبه وباسئ. او چې کله تاسو ریښتونې توبه وباسئ نو بیا چې کم منځونه د تاسو نه تلي دي د هغې منځونو ادائیګي، د هغې منځونو قضایي اهتمام وکئ. هر فرض منځ سره یو دو منځونه ادا کول شروع کئ. حساب به ولګئ چې تانه میاشت 2 3 4 5 کال منځونه قضا دي، هغه منځونه بدن سره په ډایرۍ کې په کاغذ کې ولیکي، نوٹ پکې، او هغه منځونه ادائیګي به شروع کړي. حضرات گرامی قدر، جهنم ته چې انسان زی نو داسې څه اعمال دي چې هغه اعمال دی جهنم طرف ته روان کی. جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل نماز نہ پڑھنا بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. الصلاة عماد الدین، منز د دین ستندا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفرا. چاچه قصدن عمدن مسپری خودو په تحقیق سرا کفر اکڑو. سخت وعیدات تی. حضرات گرامی قدر، جہنم تا بری کم اعمال بوزی. ډیر اعمال داسی دی چاگا انسان جہنم تا بوزی. پاگا ډیرو اعمالو کی یو عمل اغا منز نکول دی. وگو عزت مندو دا یاد ساتئی، قرآن کریم قرآن حمید کے اللہ پاک فرمائی فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. پباغونو کی تپوس پکئی مجرمانو نا چې تاسو کمی یو خبری جہنم تبوتلی ای، کم سیز داخل کړي تاسو په جہنم کی.
ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے مونږ به مونځ نه کولو ولم نک نطعم المسکین اور مسکین کو کانا نہیں دیتے تھے مسکین ته بم روټۍ او چې او ترکاری نه ورکولا خوږو عزتمندو د آیاتونه په شوق سره واورئ د زړه د کومې نه واورئ ارشاد باری تعالی دې فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی وہ بولے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کانا نہیں کھلاتے تھے اور مسکین کو کانا نہیں دیتے تھے توجه کوي خوږو عزتمندو چا نه چې منځونه پاتې دي او د چا چې په مانځه کې دلچسپي نشته نو هغوی دې په دغه آیاتونو باندې غور وکړي په دغه آیاتونو باندې د هغوی توجه وکړي او قبله دې خپله درسته کړي او د بېنمازۍ نه دې رجوع وکړي مانځه طرف ته د بېنمازۍ نه دې را وګرځي منځ طرف ته ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدین منځ د دین ستندا د مانځه ادایګۍ بارکی الله فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ پبل مقام کے اللہ فرمائی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ بیا چې مونځ کوئ خوږو عزتمندو عاجزۍ سره خاکسارۍ سره او د الله د رضا دپاره په مانځه کولو کې به د سستۍ نه او د دکاوي نه ځانونه ساتئ په مانځه کې به د دکاوي نه سستی نه سستی بم نه کوي او دکاوه بم نه کوي سستی کول په مانځه کې دا د منافقانو طرزو طریقه وه او دکاوه او ریاکاری او ښودنه کول نو د دې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دکاوه شرک اصغر دی دکاوا وړو کې شرک دی نو د دکاوی نه او سستی نه به ځان ساتئ الحمدلله د جمې شپې دي او د جمې ورځې دي د جمې ورځې لنډې او شپې اوږدې ورځې روجو ته جوړې دي او شپې عبادت ته او تهجد ته جوړې دي او انسان چې هر څومره ناوخته وده شي د ضروري کار په وجه نو چې 12 او 11 بجې مو وده شي نو شپږ بجې چې پاسي او 10 چاردام وکړي نو مونځ ادا کولی شي نو کوشش کوئ چې مونځونو عادت په ځان کې راولئ که یو سړی وایي چې زه د مانځه عادي جوړ شم نو د جمې شپې او ورځې دا ډېرې بهترینې دي ما تاسو په خدمت کې دا خبره عرض کړه چې په مانځه کې د سستۍ نه ځان وساتئ په مانځه کې به سستی نه کوئ د هغې غټه وجه څه ده د هغې غټه وجه دا د خوږو عزتمندو قرآن پاک کې الله فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون
هلاکت ته د هغه منځ ګزارو دپاره الذین هم عن صلاتهم ساهون دا هغه کسان دي چې دوی د منځونو خپلو نه هیرونکي دي هیره کوونکي دي مانځه کې به د هیرې نه ځان ساتي د سستۍ نه به ځان ساتي د دکاوي نه به ځان ساتي منځ کول دا د الله پاک سره ملاقات ته الصلاة معراج المؤمن الصلاة معراج المؤمنین منځ ملاقات ته د مومنانو د الله پاک سره په مانځه باندې چې ودرېږه او ته وې الله اکبر مطلب دا دی چې یا الله ما ستا دپاره ستا د رضا دپاره ستا د لقا او ستا د ملاقات دپاره ټوله دنیا شاته وغورځوله او تا ته مې مخ کو تا ته متوجه شومه ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین دی کلماتو باندې چې انسان غور وکړي او فکر وکړي الله اکبر لاسونه اوچت کي مطلب دا دی چې دا څومره دنیا ده او دنیا کې چې څه دي دې ته مې شا کا او ای الله تا ته مې مخ کو د مانځه ادایګي خاص طور باندې تاکید راغلی دی تاجدار رسالت خوږو عزتمندو وایي صلی الله علیه وعلی آله وسلم رابطه نمبر یاد ساتئ 091 5254 143 091 5254 143 تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم فرمائی من حافظ علیہا کانت له نورا وبرهانا ونجاتا یوم القیامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف الله أكبر أبي بن خلف وأبي بن خلف الله أكبر حدیث مبارکه ترجمه سماعت کئی هرغه څوک چې حفاظت کوي د مانځه هغه څوک چې محافظت کوي د مانځه من حافظ علیها هغه څوک چې حفاظت کوي د مانځه کانت له نورا وی بد د پاره نور و برهانا او برهان دلیل او نجات پرز د قیامت الله به ولدري انعامات د مانځه په بدله کې ورکوي دې حدیث کې چې کوم بیان دي څوک چې حفاظت کوي په مانځه د باندې د پاره به دا مونځ رڼا وي د پاره به دا مونځ دلیل وي د پاره به دا مونځ نجات وي پرز د قیامت څوک چې حفاظت نه کوي د مانځه نه به د پاره نور وي نه به برهان وي دلیل او نه به نجات او وی به دې پرد د قیامت سره د قارون الله اکبر نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من هذه الانجام الله اکبر د انجام نه یا الله پتا سره پناه غواړو مع قارون و فرعون سره د قارون او د فرعون او د هامان او د ابی بن خلف السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جنتی شي جنتی شي آمین ثم آمین مازلی او بڑا دے بیشک بیشک ستاسو آواز شیرین آواز دی جی علامه سے خیال استلے مچه عزتمن قدرمن شي مازلی سے موضوع حواله سره بس پختنه لري موضوع کو ما
ماشاءالله تاسو ډیره په تفصیل سره بیان کا علامه صاحب لګیا یو جی بس الحمدلله. او زما خدا ته خیال وکنه جی جی چې تاسو د جمعې بیان کړی زه منبر سره خوا کې ناست یم خجی او زه د بیان اوم ماشاءالله ماشاءالله. لکه تاسو ولې داسې خپل انداز ورکو کنه ته چې خطبه شروع وي ګورئ ماشاءالله. نو ضروري موضوع د څنګه چې د پنځو موضوعونو اهتمام ټول له پکار دی کنه جی 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 نو تاسو سره چې کوم دی داغي چې کوم انعامات یې هم بیانوي او چې کوم داغي عذابونه دي هغه تاسو بیانوي کنه بیشک بیشک. نو ټول مسلمانانو ته دا پکار دي چې پنځه ټیم مونږ دی په یو قانون باندې کړی بیشک بیشک. او نو وای د موضوع حواله سره بس سوال لرئ؟ یاره حضرت زه دا سوال لرم کنه جی چې دا موږ کې چې کوم مرګره ولاړ نو بعد ټیم کې دین د رکعاتونو خطا شي کنه جی جی اسه دا چې یو خیر راشي یاره درې رکعات میکړي کو دوه میکړي دی جی دا پام انسان غلطيږي کنه جی جی نو بیا به دې لکه څه کوي دا موږ ډېر مرګونه وي چې غالب ګمان باندې بده یقین ساتي کنه جی جی دا غالب ګمان دې څه ته وایي لکه د دې په طریقه کار وی حاجی ټیک شو جی ټیک شو. دعاګانو لیست کې شامل کړي مازلی او بډا بیر عزتمن قدرمن شي مازلی او بډا بیره ډېر خپل سوال دی وکړو. الله تعالی دې تا ته د دې اجر دنیا آخرت کې در کی. غالب ګمان مطلب دا دی غالب ګمان چې د په دوه رکعاتو باندې عقیده وا چې دوه می کړي دي بد دوه بی که درې می کړي دي درې بی او که غالب ګمان نه راتلو نو په ډیرو کې به په کم باندې فیصله کوي. مثلا درې څلور نو دی به درې فرض کړي چې ما درې کړي دي، دوه درې نو دوی به دوه فرض کړي چې ما دوه کړي دي، او که دی اول ځلو نو مونځ به مات کړي او مونځ به د شروع نه بیا شروع کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب څنګه؟ شکر دی بھائی جان. څوک او د کوم ځای نه؟ ډاکټر عثمان خبرې کوم له پېښور نه. ډاکټر عثمان جی. ډاکټر عثمان پېښور. ماشاءالله. مفتی صاحب یو تاسو نه چې د دې د قیام خو فرض دی مونږ کې کنه. بیشک قیام په منځ کې فرض دی. مفتی صاحب دا یو عرض مې کولو چې ډېر بعض مفتیان صاحبان یا چې کوم دا مولانا صاحب یا دی بیان کوي د مانځه باره کې ډېر سخت دي شي نو د دې چې یو سړی بیماري نو د دې څه ریکوایرمنټ دي یا څه نه حد پکار دی چې یو سړی چې دا نه ګرځېدی شي یا نشي ودرېدی یا ملا کې تکلیف وي نو دا به څنګه بیا مونځ کوي؟ مطلب خجي مطلب زما مقصد دا دی چې د دې یو حد پکار دی کنه چې یاره دا اوس یو سړی ولاړ یا خو ټیک ده خو چې مونځ کوي ملا کې خوږېږي یا ګوتنې خوږېږي نو بس د دې لږ پوره چې تاسو کوئ نو ستاسو به احسانمند یم او ډېره مهرباني به یې. ډاکټر عثمان صاحب الله دې خوشحاله کا. زمونږ او ستاسو په منځ کې د احسان خبره نشته دی. دا زما فرض دی چې زه د تپوس کوونکي تسلی بخش جواب وکړم او الله پاک دې زما امداد وکړي د ګران کتونکو د تپوسونو په جواب کې. خوږو عزتمندو چا ګوډو کې تکلیف وي یا د چا ملا کې تکلیف وي، بعض انسان ګوډې خوږېږي نو ډاکټر ده ته وایي پناسته مونځ کوه او ده ته دام وایي چې ته ګرځه را ګرځه ډېر ما مطلب په پوڼو باندې به ته ګرځېدو نه پرهیز کې. د چا ملا خوږېږي نیغ ولاړي 30 سیکنډ 20 سیکنډ 40 سیکنډ نه ډېر زیات نشي ودرېدی نو خامخا یو رکات خو نه دی، دوه رکاته خو نه دي، 3 رکاته مونځ دی، 4 رکاته مونځ دی. نو که 2 رکاته مونځ دی او دته دا 2 رکاته دی ودرېدی شي خو سره د دې چې ډاکټر ورته د ولاړې اجازت کړي ځکه چې میډیکل مسله ده. د ډاکټرانو په دې باندې ډېر
پوهه حاصله ده. نو که ډاکټر ورته ویلي چې مونځ په ناسته کوه، نو بلا شک شبه د دې مونځ په ناسته کوي. که ګوړو کې تکلیف دی، ډاکټر ورته مونځ په ناسته کوه، بلا شک او شبه د دې مونځ په ناسته کوي. البته ډیر ځایونو کې داسې کتو کې راغلي دي چې خلک په چوکونو کې او په فټپاتو باندې ګنټو په ګنټو ولاړي. هغه ورته تکلیف نه ورکوي، خو چې مونځ ټیم راشي نو مونځ کې ورته بیا دا ولاړه ګرانه. نو بیا موازنه وکړه چې یاره زه په چوک کې یا فټپات باندې یا د کوڅې په سر باندې ګنټه په ګنټه، نیمه ګنټه، 20 منټه ولاړم یا چې واک کولی شم، نو بیا باید چې انسان په خپله ځان سره سوچ وکړي او دی په ولاړه مونځ وکړي، دی په ناسته باندې د مونځ نه ځان وساتي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مدیر صاحب خیر صحت جنتی شي بیجان څوک او د کوم ځای نه؟ محمد رومان خبرې کوم. ماشو خیرونه. محمد رحمان. رومان به څنګه چل دی؟ خیر دی مدیر صاحب، خیر صحت هم ښه دی. شکر دی الحمدلله. مدیر صاحب ما د نه په وړ باندې اپریشن کې چهارشنبه نه باندې اپریشن دی که کړی دی؟ کړی مې د سترګو اپریشن مې کړی او مانځره ته ډېره مسله ده. نو تاسو ته به خو ډاکټر ویلي که نه چې سجده مه کوه؟ او جی او چې ډاکټر درته ویلي سجده مه کوه، بالکل مه کوه، په اشاره باندې سجده کوه. او جمعات هم نه سم دی، ځکه جمعات کې سجده نه کوم او ډېر خلک هم دي دغه دي که سجده کوم را تکلیف وي. جی نو د دې څه ترتیب دی؟ د دې ترتیب دا دی چې د سجدې دپاره د رکوع نه لږ ډېر ټیټېږه. ښه جي ښه. او سجدې دپاره او هغه مفتي صاحب کور کې څه صحیح دی؟ جی کور کې مونځ کوه که نه. ښه جي ښه. او تقریبا 15 دن 20 دن پورې به ته کور کې مونځ کوې، نه پس په بیا روټین مطابق بیا جومات ته ځي. مفتی صاحب ته یقین وکړه چې 15 وخت او ما به اذان هم کول او چې کاري صاحب ونو ما به جواب ورکوله. ماشاءالله دونه پریشان یم چې کله اذان وشي کله ونشي، نو الله دوا کوه توګه که الله صحت راکړي که نه چې دا مونځونه او اذانونه شروع کړو پکې. آمین الله دې صحت درکړي. خوږو عزتمندو، ترک نماز باندې وعید، یعنی مونځ پرېښودلو باندې څه وعید دی؟ لکه توجه ستاسو غواړم، زه ستاسو د ټیلیفون د زړه د کومې نه احترام کوم یقینا، خو زه ستاسو ټیلیفون به والم، ستاسو ټیلیفون ضروري دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جنتی شي بیجان څوک او د کوم ځای نه؟ ګیلمن عزیز الرحمن صاحب. ماشاءالله عزیز الرحمن صاحب. پېښور. جی حکم کوئ. مفتي صاحب زموږ یو سوال دی، د مذکوراتو جمعتونه دا په اسلام کې شته یا نشته، یا دا څنګه چې ډېر خلک وایي دا نشته دی او څوک وایي چې نه دا صحیح دي؟ د مستوراتو جمعتونه جی ښه جي. او بله یو تپوس مې دا دی، لکه یو انسان د جومات نه چې اوبه بهر وباسي که نه جی یا په هغه کې سلن تیاری کور ته دې وړي، آیا دا جایز دی که نه دی جایز؟ ټیک شو جی ټیک شو. ډېره مهرباني خوشحاله اوسه. زمونږ وروره تپوس وکړو مستوراتو جومات او د جومات نه اوبه وړل. سوچ و فکر پکار دی، توجه پکار ده. شریعت مطهره الحمدلله ثم الحمدلله زده کړې مراکز په هر کلی، په هر علاقه، په هر محله کې موجود دي. الحمدلله ثم الحمدلله یو ځای به همداسې ني چې هلته به د دین د زده کړې مرکز موجود ني. چې کله د دین د زده کړې مراکز مطلب مدارس، مدرسه دین عبارت نه ده چې یو ځای دی او هغه وقف دی او هلته کې به شپه کې او ورځ به تېرې. مدرسه مطلب ځای د درس، ځای د زده کړې، مکتب ځای د ویلو، ځای د پوهې. که هغه
چا سره د ناستي مجلس ولیدي نو چې الحمدلله مراکز موجود دي نو بیا مستوراتو جماعت ته ضرورت پاتې نشو. بل دا دی چې شریعت مطهره مسئله ځان ته مخې ته کېښودل پکار دي چې د زنانه دپاره بهر د محرم نه تقریبا د پاسه 80 کیلومیټر سفر چې وي نو هغه به د محرم نه بغیر نه کوي او که کوي نو په دې باندې ګناهګاریږي. نو بس کتل پکار دي که د مستوراتو جماعت وي او هغې کې د فتنې اندېښه ني، د ضرر اندېښه ني، د عزت خطره ني او هغه سفر کم وي د 80 کیلومیټر نه تقریبا 78 کیلومیټر نه 82 کیلومیټر نه او شپه پکې نه راځي نو هیڅ خبره پکې نشته او که دغه خبرې پکې وي نو بیا اجتناب پکار دی. مسجد نه اوبه وړل بالکل جایز نه دي، دا وقف شی دی او دا چې مسجد ته څوک راځي نو دا د هغوی د استعمال لپاره دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سلامونه قبول کا. انور خان امدار آدم خیلنا. انور خان صاحب څنګه چللی؟ ټیک ټاک خیر دی؟ خی محترمه خی الحمدلله. بس بیان خو مې ډېر وخت نه واورېدو او ډېر ښکلي الله دې په دې خلکو له اول ماله د عمل کولو توفیق راکړي او زړه دې صبر نه شو بس ټیلیفون دې راوکو. یقینا چې زړه مې ما خو دا ټیلیفون یې 2-3 را شروع شوې خو ما یې راشه لکه ورسره دوا سلام او زه ډېر په غور اورم لکه څنګه چې تا د مخکې آیاتونه وویل جی جی مونځ په ښه پابندۍ سره پکار دی جی جی دمرانه قضا شوي پکار دی چې دار مانځه سره هغه واپس وګرځو په مسکینانو باندې مینه وکړو هغوی سره امداد وکړو د وس مطابق بېشک بېشک امداد وي کار څنګه امداد وي خو چې د هغوی سره د وس مطابق وکړو د کپړې وي د روټۍ وي د سپلو د چپړو وي بېشک بېشک یا د هغه بدو منځونو نه هغه بدو کارونو نه چې الله تعالی به راله په دوزخ کې ځای جوړ کړی وي نو د هغې نه دې الله وساتي. امین. کومې خبرې چې تا یادې کړي نو د ریا د منځونو نه د ریا د ګرځېدو نه دې الله وساتي. او مفتي صاحب خپله ذاتي مسله مې دا ده زمونږ کور ولدي هغه نوره ګرځي لکه هغه دردونو تکلیفونو کې هم ګرځي خو دا په مانځه کې ګوډۍ نشي لګولی ښه جي ګوډۍ لکه نشي لګولی او زیاته چې د مانځه په انتظار ودرېږي نو بیا داسې ډچي د اختې او بالکل بالکل نو دې په نسته مونځ کوي که نه ښه ورته لکه بغیر دغه نه ویلي خیر دی نو دا خو چې ستا د اختې ډچي او زور نالي نو ګرځي زه دا نه وایم د هغې دغه نه کوم که نه او د جوړونو بیماری ده نو دا ګوډۍ چې لګوي نو هر وخت که نه د سجدې نه بېقابو په ناسته باندې دې مونځ کوي په ناسته جی نو بس دغه پوښتنه مې الله دې ولې صحت ورکړي د ټولو بیمارانو سره په ناسته دې مونځ کوي. امین امین. او الله دې تعالی د نیک عمل لپاره زمونږ نه زیات صحت درکړي چې دا خوږې خبرې راله راوړي بس دا زمونږ دپاره د بیمارو هم کافي دي او د دې دنیا او د هغه دنیا د ژوند دپاره. جزاک الله. خوږو عزتمندو د پروګرام ټیم پوره شوی دی انشاءالله تعالی سبا به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم جون وفا کړي الله مو راته روغ جوړ صحیح سلامت ساته.